شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکي او ډېر زیات مهربانه دی. کتونکو مینوالو ملکڼ د خپلې نامې له وجې ډېره زیاته پیژنګلو لري. په ټوله دنیا کې ملکڼ پیژندلی شي. زه به دا خبره وکړم کله چې مونږ د تاریخ پاڼې لولو نو څه نڅه مواد به مونږ ته د ملکڼ د مختلف درونه مطلب دی د هغې سره به د تړون لري. هغه مواد به مونږ ته مخې ته راځي او مونږ ته به زمونږ په علم کې اضافه کوي. کتونکو مینوالو چارکوټلۍ ته راغلی یم کوم چې د بډخیلي نه په غره کې 2 غنټې پیدل سفر وکړې نو دې سیمې ته به راورسېږې. دا د سیلګرۍ حوالې سره یو ښایسته علاقه ده خو د بده مرغه دلته کې سړکونه نشته دی. د ژوند بیشتر سہولیات په دې علاقه کې نشته. نن چې زه په کوم سپاټ باندې ولاړ یم په کوم مقام باندې ولاړ یم دا هغه ځای دی دې ته سټوپا ویل کېږي کوم چې بت مت مذهب والا خلک وو د بت مت پیروکار وو هغوی به دلته کې عبادتونه کول. دا د هغوی سټوپا ده خو د وخت تېرېدو سره هغه خلک هم لاړله ورک شوله. د هغوی هغه اثار چې کوم پاتې وو نو هغه هم ورځ په ورځه نړیږي. خو د بده مرغه کوم چې زموږ چارواکي دي یا د دې متعلقه ډپارټمنټ دی هغوی هم په لوی خوب وده دي او دا قیمت اساسه نه محفوظ کوي. کچري دا قیمت اساسه هغوی محفوظ کی نو دا د نوي نسل لپاره یو سبق هم دی. زه به دا خبره هم وکړم د تاریخ پاڼې چې کله مونږ لولو نو د کلیتو او چارکوټلۍ ذکر پکې شته دی نو په هغې کې داسې اورېدلي مو دي داسې مو کتلي دي چې په دې سیمه باندې لوی لوی جنګونه شوي دي. دلته کې قتل عام هم شوی دی. دلته کې حکمرانۍ قایم شوي دي. دا د هغې زمانې د خلکو دپاره یو مهمه علاقه وه. اوس هم په مختلف ځایونو کې د هغوی هغه اثار شته دی خو ورځ په ورځ باندې هغه ورکېږي. پکار ده چې اثار قدیمه راشي او دا ځایونه محفوظ کړي. مینوالو تاسو ته به په خپل ویډیو کې ښایسته ښایسته مناظر هم ښیو او کوم چې دلته کې تاریخي ځایونه دي هغه به تاسو ته ښیو. امید لرو چې ستاسو به خوښ شي. مینوالو موږ سره اوسئ.